زه د شیعو ټول مشران منم. څوک نه مني؟ شته تاسو کې څوک؟ شیعه پنځتن پاک وایي. زه وایم چې د پنځتن پاک د کوڅو د سپو خاورې زما په سترګو کې څوک واچوي، دې نه لویه دوایي بله نشته. که عشق مجازی عشق پایسک بوسیدہ مجنون خلق گفتا آنچی بود گفتا گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود. پایسک بوسیدہ مجنون خلق گفتا آنچی بود گفتا گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود. د سپیخ په ولې صفای لکه وې دا سپه به کله کله د لیلا په کوڅو کې ګرځي. نو د لیلا د کوڅې خاورې د خپو سره لګېدلې دي، نو ځکه یې سپوم چې خاورې سره مجازي شو. ټیک شو. 12 امامان ته وایي. د 12 امامانو کوڅې جارو کول په جارو زه به خپل سعادت ګڼم. ټیک شو. ګوته پکدا زمانم فقه جعفریه خبرې کوي. راش په دغه فقه جعفریه به خبرې وکړو. که فقه جعفریه د قانون محمدینه، قانون خود دو دی، یا قرآن دی یا حدیث دی، بل څه شته پکې؟ فقه تدوینونه خو رستو شوي دي 150-200 کال رستو. اصل شی قرآن او حدیث دی. اصلی دین قرآن 1500 آیاتونه احکام، 3,500 حدیث احکام، 4000 روایاتنا ډانچه اسلامیه جوړه ده. کده دین فقه حنفی خلافی مونږ نه منو او کده دین فقه جعفری خلافی مونږ نه منو. خبره خلاص په دې په خبرې زه ستار څه منم. ته زما 3 کسان نه مني. کم؟ ابو بکر، عمر، عثمان. ابو بکر د خدای خو دومره خوښو چې د غرمې پیغمبر ته جبريل راغی چې په دې ټکی ورشه الله وي ابو بکر ته زما سلام ووایه. نو د خدای خوښو ستا بدی شنو ګناه اوس د چا ده؟ زما ګناه ده؟ د خدای خوښو او ستا بدی شي. عمر هغه انسان دی چې په قرآن کې څومره آیاتونه الله د عمر د مرضا مطابق نازل کړي دي. عثمان هغه انسان چې رسول ورته وي چې عثمان په خدای مې دې قسمی چې تا جنت 100 ځله په بیا اغسته. د خدای او د رسول خو ابو بکر، عمر، عثمان سره دا شفقت او مهرباني او مینه ده او ستا ور سره دا مینه ده. نو وایا چې په غلطه ځای موقته آسمان نه आवाज تا تم نکیږي او ما تم نکیږي. جبرائیل تا تم ناراضي او ما تم ناراضي. د کتاب خبرې دي ستا او زما منس کې په یو کوټه کې بکینو تب مو او زبه مخیر. که حضرت عمر غوند سخت زړه والا خرازی او د پیغمبر په لاس لا اله الا الله محمد رسول الله وی، نو ستا او زما منس کې چې حق د چا طرف دی زما دا ایمان دی. کما ته دا ثابت شي
چې حق تا سره دی زه به سبا توره جوبه واچوم او تور پټکی په سر وم او زه شیعه کېږم. لکه جګړه د څه خبرې ده خو تم جنت له زور کې او زیم کوم که دا راته پته وي چې ستا لار جنت ته لنډه ده زه شیعه کېږم او که زما لار جنت ته لنډه وه نو ټیک به ته سني کېږي. دې کې د جګړې څه خبره دې کې جګړه نشته فساد نشته. اسلام تر تا او ما چې را رسېدلی دی دا د پیغمبر د ښایسته او اخلاقو برکت دی. اخلاقی مظاهره به سره کوو. که پیغمبر په طائف کې د کاڼو ویشتو نه بعد دعا وکړه چې پروردګاره د طائف خلکو په ما د کاڼو باران وکړه، اے خدای د دې په بدل کې ته په د رحمت باران وکړه. اے الله په ما کاڼي راوورول، خدای د دې بدل کې ته په رحمت راووروا. زما عزیزانو عرض مې دا چې زما بچیو سره د دلایلو جګړه دلایل با ما ته خیر دلایل با زه درته خیر چې حق کوم طرف ته هغه طرف ته اتباع وکړو. خبره خلاص. دا وخت آیا د شیعه سنی د فساد دی او کدا وخت ستا ټول ملک د افرا تفری شکار دی. په ټول ملک کې وګورئ دا خوف او هراس چالا تھوڑا گروپ راوته دی تھوڑا گروپ ته چې تھوڑا دوی ولت څه هوا ور کوي لګیا په اخبار کې فوټوار خزي کې مکړی پرتی دي. نن جنگ پندای کې وګورئ یو معصوم په تبر کې مکړی پروت دی. نن جنگ پندای کې وګورئ بیا دې ظلم لا ته په ټي وي هوا ور کوي. ستاد ملک ټلویزیون دا ظلم قوم ته خی چې دا وګورئ د دې مفهوم مخالف سره وځي.